کابل نه یو سړی تللی هندوستان ته د یو حلوایي دکان ته ورغی د حلوا کړهی ډک پروت نو دې سړي وویل چې دا سړی ډېر روڼ دی دا دکاندار دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی نو ده لاس ور وړی دی چې نوړی یې راغستی او په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی ده پې راټوپ کړي دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود دا د هندوانو مزاج و ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله اور ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته یې ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو لاس یې ور وړو پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې وله تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلی ومه وی چې چطور وطن بود هندوستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندوستان ډېر ښه ملک برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکی مفت ملاوی لکه دی بیوقوف تا خوردن حلوا در اونجا مفت سواری بخر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی و تماشے بینڈ بازی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خملک دے اس کلغن اقل لرائی ما دے خبر تو گو رہی چالوائے خوڑا دا سچ ورطا ملو سزاوا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ کے او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا پا کراچائی کے 150 خلق جوندی اور کے سوازیدل دا دی پوزا پریکے دل دیا بیلا خبر دا چی دوی پی شرمیگی نا کہ دوی کے دا حضرت عمر ایمان وے او هغه به وي چې د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړو مهاجر دلته آباد دي پکار داو ہر حکومت تا ما خودرتے سلویخت کالا کہ ما دا سڑی توب حکومت نہ دے لی دلے بالکل نا او نہ میرا تسوک ثابت کی او نہ میں آئندہ چلتا خوب گورم خوبم نہ گورم سلویخت کالا کی چې د دې ملک نظام به ټیک شي مهاجر دي دلته کابلیان دي بهاریان دي هندوستانیان دي ټول لا اله الا الله
محمد رسول الله.